اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د چراندام متعلق یو سو مسائل داغي فرض او واجب او سنت او مستحبات او آداب او مکروهات داغي متعلق مستاسو مخ کې سو خبرې وکړي. اوس مسله د منځ ده. مخ کې د دینه چې منځ کې فرض څومره دي، واجبات پکې څومره دي او سنت پکې څومره دي، مستحبات پکې څومره دي، مکروهات پکې څومره دي او حرام پکې څومره دي او په کومو سيزونو باندې موږ ماتيږي. د دینه پیل شپږو خبرو ته خیال ساتي. یو خبره ده چې په شواروس کې په 5 وختونو کې دا منځ فرض ده. نو د دې 5 وختونو انتخاب ولې شوه؟ دویم نمبر په دې هر وخت کې خاص رکعاتونه فرض شوي دي. د سحر فرض 2 رکعات دي، سلور نه دي. ماسپخین فرض 3 رکعات دي، 2 نه دي. نو دا ولی. دریم نمبر د منځ رکعاتونه 3 قسمه دي. 2 رکعات، 3 رکعات، 4 رکعات. نو دا ولی. سلورم نمبر خبره په دې فرض منځ کې سره رکعاتونه ډک دي او ستش دي. نو دا ډک او تش پکې ولې راغلي دي؟ پنځم نمبر خبره سموز د ورځې دی او څه د شپې دی. نو د ورځې مونږ خاموش دی او د شپې مونږ په ښکاره دی. نو دا ولې. شپږم نمبر خبره د مونږ حیات 4 قسمه دي. مونږ کې انسان 4 طریقو باندې بدلېږي. یو ته قیام وی ولاړ، دویم ته رکوع وی، دریم ته سجده وی، څلورم ته قعده وی. دا 4 حالت په دې مونږ کې ولې راغله، ولې ضروری دي؟ نو خبرې د خدا مونږ متعلق ډېرې دي، خدا شپږ خبرې دماغو کې یاد ساتي. پیلنۍ نمبر خبره په شواروس کې 15 وخت مونږ فرض ده او دا خاص وختونه پکې دي. نو دا ولې لکه د ورځې 10 بجې ولې نه ده، 9 بجې ولې نه ده، 8 بجې ولې نه ده، چې خاص د نور خطونه پیل دی او د سبا خطونه پس 2 رکعات دي. نو د دې وجه دا ده چې اصل کې دا مونږ د الله پاک د نعمت شکرانه ادا کولی. د الله د نعمت شکرانه څوک نشي ادا کولی، ځکه دا نعمت د الله دی او مونږ او تاسو به څه شکرانه ادا کو. خو اظهار د شکر پکار دی. نو چې موږ دې 15 وختونو ته وکته نو دا په دې شواروس کې 24 غنټو کې
ناشنا وختونه دي دا هر یو وخت خپل مثل نه لري په څلوېښتو ګنټو کې د سحر داسې ټیم دی چې تیاره په شا شوې ده او رڼا د رڼا ابتدا ده او د تیارې انتها ده تیاره روانه ده او رڼا را روانه ده نه پوره تیاره ده او نه پوره رڼا ده داسې ټیم په شواروس کې صرف د سحر دی نو دا ټیم ډیر زیات ناشنا دی او برکتی ټیم هم دی د سحر غوندې برکتی ټیم ښایسته ټیم په دې شواروس کې نه ملاویږي زمونږ او ستاسو چې کورونو کې بیمارانی ټوله شپه تکلیف کې وي خو چې سار شي نو دمو کی نو خلک تاسو کې الکه بیمار څنګه وي شپې ډېره زیاته تیر خدا سحر بانګونو سره بس اود شو آرام کوي نو د سحر غوندې ښایسته ټیم په دې څلوېښتو ګنټو کې نشته نو دی ناشنا ټیم کې د الله پاک شکر ادا کول پکار دی نو ځکه د سحر مونځ فرض دویم نمبر د ماسپښین ټیم دی د ماسپښین ټیم داسې ټیم دی چې نور زائل شو لکه نیمه ورځ ختمه شو بله نیمه شروع شوه او نور خپل رڼا پوره کمال ته رسولې ده او خپله ګرمي داسې ټیم په شواروس کې مثل نه لري ده چې د دې غوندې د بل ټیم میلو شي نو ناشنا ټیم دی نو د ناشنا نعمت مقابله کې اظهار د شکر پکار دی نو ځکه د ماسپښین په ټیم کې مونځ فرض د مازدیګر په ټیم کې د نور رڼا په ختمېدو ده نور زیړی دی داسې ټیم دی چې نور په پریوتو دی او غورځېږي نه ډېره ګرمي ده او نه ډېره یخني ده نه پوره رڼا ده او نه پوره تیاره ده نو داسې ټیم علما وایي په شواروس کې بل نشته نو په ناشنا ټیم کې د الله پاک شکر ادا کول پکار دی نو مونځ فرض ماښام ټیم داسې دی چې شپه راتلونکې ده او ورځ تلونکې ده سحر کې شپه تلونکې وه او ورځ راتلونکې ده ماښام کې ورځ تلونکې ده او شپه راتلونکې ده نه ډېره پوره رڼا ده او نه ډېره پوره تیاره ده مجمع البحرین دی د ورځې رڼا او د شپې تیاره سره یوځای کېږي داسې ټیم په شواروس کې اړوشتی نه نو دې ناشنا ټیم کې د الله پاک د نعمت شکر پکار دی نو ځکه مونځ فرض بیا ماخوستن داسې ټیم دی چې د شپې رڼا تیاره پوره کمال ته رسېدلی ده او اسمان کې پوره ستوري ښکاره دي او بالکل د شپې ابتدا ده داسې حالت چې تازه شپه راشي او تیاره کمال ته ورسیږي او ټول ستوري ځان ښکاره کړي داسې ټیم په شواروس کې بل نشته نو ځکه د ماخوستن مونځ فرض یو عالم داسې لیکلی دی وی د دې پنځو منځونو انتخاب ځکه وشو چې انسان دنیا کې ځان له خپل رزق طلب کوي او لټوي نو سحر مونځ فرض شو دې دپاره چې ته دکان کولاوې یا نوکرۍ ته ځې چې تا پیل ستا ابتدا د الله په عبادت وشي نو چې الله د ناراضي شي نو ستا په عبادت کې دکاندارۍ کې کاروبار کې به الله برکت واچي رزق کې بیا ماسپښین داسې ټیم دی چې سړي نیمې پیسې ګټلي او نیمې پاتې نیمه دیاري شوې ده او نیمه نه نو ابتدا کې د خو الله راضي کړو نو اوس د دې خپل رزق په دې میز کې م الله راضي کا مازدیګر داسې ټیم دی چې بس دیاړي برابره شوې ده
رزق پر پورا شوه دی مزدوری دی کړی دا نو ابتدا کې د الله راضي کا پمنس کې د الله راضي کا اوس چې تا ته پیسې ملو شو نو دې ټیم کې هم د الله شکر ادا ک د ماښام داسې ټیم دی چې دا کومه دیاړي او رزق درته ملو دی نو دا دی وخوړو دې ته ناست دی نو چې رزق دی وخوړه نو په دې ټیم کې هم د الله پاک شکر ادا ک ماخستن داسې ټیم دی چې کم ستړیواله او تکلیف تا ته په ټوله ورځ کې ملاو دی اوس د هغې د دمې موقع راله سړی چې ستړی ستومانه شي اوده شي دمه شي نو خوشحاله شي وی الحمدلله خپل کور کې خپل کټ کې خپله بستره باندې اوده شم نو دې ټیم کې هم د الله پاک شکر ادا کول پکار نو د دې 5 وختونو انتخاب الله پاک ځکه کړی دویم نمبر خبره بیا په دې وختونو کې دا رکعتونه سحر 2 رکعاته ماسپښین 3 رکعاته مازدیګر 3 رکعاته سحر 3 رکعاته ماخستن 3 رکعاته دا ولی ودا الله پاک د نبی له صلوات و سلام په امت باندې یو خاص انعام کړي د حضور په امت چې الله منځونه فرض کول نو د ټولو انبیای کرامو هغه سمپل عبادت د الله د نبی امت ترا لېږل سحر مونځ پهله حضرت آدم علیه السلام کړی او 2 رکعاتې کړي دي آدم علیه السلام د سحر ټیم کې ولې 2 رکعاته کړي ځکه آدم علیه السلام چې د جنت نه راکوز شو نو شپه وه د شپې راکوز شوی دی هندوستان کې سرندیب مقام ورته وایي اوس ورته سرینګر وایي هلته د شپې راکوز شو نو د شپې یره ډېری د مار یری د لړم یری د زناورو یری او آدم علیه السلام خو پیله انسان دی په ځمکه کې نو دا ځمکه خو ټوله ځنګل وه نو چې کله د سبا رڼا پرې راوخته نو خوشحاله شه خدایا ما سره د 2 احسانات وکړم یو د شپې حوادثو نه بچ کړم او دویم نمبر د سبا رڼا را باندې په خیر راله نو زړه خوشحاله شو نو الله پاک ته په سجده پریوتې ده 2 رکعاته نفل مونځ یې وکړه الله د حضرت آدم علیه السلام دغه 2 رکعاته دا قید و جهان په امت فرض کړه چې دا خاص مونځ دی نو دا تاسو کوئ ماسپښین 3 رکعاته فرض د ټولو نه مخکې دا حضرت ابراهیم علیه السلام کړي ابراهیم علیه السلام 3 رکعاته ولې کول او د ماسپښین په ټیم کې ولې کول وی دا ځکه چې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته فرمایل خپل بچه اسماعیل علیه السلام قربان کا الله کا نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام روان کا مینا ته الله دې مونږ او تاسو ورته بوزي چې کله مینا ته لاړئ هلته یو جومات ته مسجد خیف ورته وایي د دې خوا ښي لاس طرف ته د دې غر په دې لمن کې دی د دې جومات نه چې لږ اخوا شي دلته یو ناو غوندې دی یو دره غوندې دی د هغې درې دې سیټ ته غر کې داسې وړوکې غوندې یو مناره غوندې جوړه کړې ده دا هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دلته ذبح کو نو خپل بچی حلالول ګران کار دی او دا د ماسپښین ټیمو نو ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام را سمله اوږده واقعه ده هغه الله بچ کړو د جنت نه ګډ راغی او الله پاک ورته فرمیل چې ابراهیم مه خفه کېږه یقینا تا د خوب صحیح تصدیق وک نو ابراهیم علیه السلام فکر وکړه خدای دې ټیم کې خو دې 4 نعمتونه را باندې کړي نمبر 1 نعمت تا دې چې زوی دې راله بچ کړ دویم نمبر د جنت نه ګډ راغی دریم نمبر زما د خوب صحیح تصدیق وشو 4م نمبر الله ته راضي شوي ټول کارونه برابر شو نو دا 4 نعمتونو مقابله کې ابراهیم علیه السلام 4 رکعات شکرانه منځک نو د ابراهیم علیه السلام دقه شکرانه مز
زمونږ او ستاسو محبوب مصطفی صلی الله علیه وسلم امت تبانی الله فرض ک چې دا یو ناشنا مونږ دی د یو لوی پیغمبر مازیګر سلو رکعات پیلا حضرت یونس علیہ السلام کړي دي یونس علیہ السلام الله پاک د دریاب نه د مازیګر په ټیم کې را بهر ک نو فکر یو ک چې یا الله تا خو ما سره سلور احسانات وکړه د سلورو تیارو نه د اخلاص کړم یو تیاره د دریاب وا دریاب کې د نم تیاره ده یو تیاره د کب د خېټه و چې کم یونس علیہ السلام پکیو دریم نمبر هغه تیاره وا چې دا کب بل کب خوړلو سلورم نمبر تیاره د شپې وا نو دې چې د کب بهر رو غورځو نو فکر یو چې خدای د سلورو تیارونه دی بچ کم د حوادثونه نو سلو رکعات منس حضرت یونس علیہ السلام وکړه د یونس علیہ السلام دا سلو رکعات شکرانه منس الله د نبی علیہ السلام په امت فرض ما خام 3 رکعات د ټولو نه مخکې حضرت عیسی علیہ السلام کړي یهودیان را له عیسی علیہ السلام شهید کاو نو عیسی علیہ السلام ته په یو کمره کې دننش نو الله پاک ورته نجات ورکدا د ما خام ټیم نو دغه ټیم کې هغه فکر وکړه خدای 3 احسانات درا سره وکړه یو احسان دې دا وکړه چې دې خلکو خو ما ته خدای ویلو نو مانه دې دا الوهیت نفي کړه دویم نمبر زما مور ته خدای ویلو او دریم نمبر تا د خپل خدای توب اثبات وکړه نو خوشاله شه نو 3 رکعات شکرانه مونږ وکړه نو د حضرت عیسی علیہ السلام دا 3 رکعات شکرانه مونږ الله د نبی علیہ السلام په امت فرض ما خستن سلو رکعاتا دا د ټولو نه اول حضرت موسی علیہ السلام کړي سلو رکعات ولی کړي او د ما خستن ولی کړي موسی علیہ السلام د خپل سخر شعیب علیہ السلام سره په مدین کې دی راو هغه ول خپل لور ورکړه واپس را روانو مصر ته نو بیبي مبارکه په اولاد بیمار وا او دغه ټیم کې تلارم رکشوتیار وا او زنانه چې بچي پیدا کیږي نو دغه ټیم کې گرمایش ته ضرورت لنی نو موسی علیہ السلام تخپل بیبي فرمای چې د مال اور پکار دی نو الته یو نه ولیدا هغه نه اور لمبي خطي نو موسی علیہ السلام بیبي ته وی زدي ونی تزما طالب اور راولم او بلدا چې دا اور بچا بل کړي هغه نه به تاسو کم نو لار براته موسی علیہ السلام چونه تلاړه هغه قصه بدلا وا اذا الله پاک انوارات او فیضان نو الله پاک ور سره خبره وکړي نو موسی علیہ السلام ډیر خوشاله شو چې یا الله زه خو دې د سلور غمونو نه خلاص کړم یو را سره د خپل بیبي غمو چې سبکیږي لارم رکد او بیبي من بیمارت دیم نمبر د خپل ورور د هارون علیہ السلام و سره غمو چې ما خو قبطی وجل دی او زه خو مدین تلالم ازما ضرور بسحالی دریم نمبر د خپل خور غم و سره او د مریم یو خو د عیسی علیہ السلام مور مبارک ده او یو د موسی علیہ السلام خورم مریم نومی او سلورم نمبر د فرعون غم ور سره او چې ما سره بس کیږي او دلته الله ول زیره ورک نو د سلور غمونو نو ورته نجات ملو شو نو موسی علیہ السلام د غټیم کې سلور رکعات شکرانه منځک نو د حضرت موسی علیہ السلام دا سلور رکعات شکرانه منس الله د نبی علیہ السلام په امت باندې فرض دریم نمبر خبره دا منځونو کې دا تعداد د رکعاتونو 3 قسمه ده 2 رکعات او 3 رکعات او سلور رکعات 15 پکې نشته شپږ پکې نشته و پکې نشته ات پکې نشته دا ولی ودا د دې وجنا نبی له صلوات و سلام چې کله معراج ته لاړ نو ملائکی ولیدې د چا 2 وزرې وي او الله ته په عبادت ولاړ د چا 3 وزرې وي د چا سلور وزرې وي نو نبی له صلوات و سلام د الله په دربار کې سوال وکړ
یا الله د کم وخت نه دا ملایکی ستا عبادت کوي؟ وی چې د کمې ورځې نه ما پیدا کړي دي او تر ابده پورې به زما عبادت کوي. نو نبی علیہ السلام خو ډېر حریص و. نو یا الله د دې ملایکو ثواب زما امت ته پکار دی، زما د امت عمر کم دی چې ثوابونه ډېري. نو الله ورته فرمیل محبوبه ستا په امت باندې ما مونځ 3 قسمه فرض کړ، 2 رکعاته 3 رکعاته 4 رکعاته. نو ستا امتی چې 2 رکعاته مونځ وکړي زما چې څومره ملایکې د 2 وزرو والا دي او څومره ثوابونه په دې عبادت ورکوم نو ستا امتی ته په عمل نامه کې لیک. او چې 3 رکعاته وکړي نو ستا امتی زما چې څومره ملایکې دي د 3 وزرو والا دی له چې په دې عبادت څومره اجر او ثواب ورکوم دا ټول ستا امت ته ما ورک. ستا امتی چې 4 رکعاته وکړي زما څومره ملایکې چې د 4 وزرو والا دي او دې عبادت باندې څومره ثواب مرتب دی نو ستا امتیانو له په عمل نامه کې لیک. نو دا 2 رکعاته او 3 رکعاته او 4 رکعاته دا ځکه زیات او کم ځکه نه شو چې هلته د ملایکو وزرې 3 قسمه وي. 4 نمبر خبره دا سرکاتونه ډک دی او ستشتي دا ولی تشدید مونږ او تاسو وایو چې هغه کې صرف سورت فاتحه وایو ولضالین امین پورې سورت پکې نه وایو او ډک دی ته وایي چې پای کې سورت. نو دا سډک رکعاتونه دی او ستشتي دا ولی دا ځکه چې اصل کې ابتدا د اسلام کې چې مونږ فرض شو نو دا 2 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله مونږ د فرضیت حکم نه راغله حضور بشواروس کې 4 رکعات مونږ کوم 2 رکعات د نور خاتنه پیلا او 2 رکعات د نور خاتنه پس. نو اصل مونږ 2 رکعات ده او بیا خو کور کې سہولتي نو دا 10 رکعاتونه د سہولت په وجه پیسې واشو. د دې وجه نه چې سړی په سفر وځي نو 2 رکعات به کوي 4 رکعات په ځای باندې به 2 رکعات کوي ځکه سیس خپل اصل ته لاړ. خو زما د خبرې دا مقصد نه دی چې مونږ او تاسو سره ټیم نه نو 2 رکعات به کوو مونږ دا اصلي دی او دا نه دا صرف هغه فرضیت کې فرق دی. پهله 2 رکعات فرض شي بیا ورپسې 2 رکعات سیوا شو. نو مونږ او تاسو ته یو شان حکم دی نیمو بنا خو په نزول کې فرق دی په فرضیت کې فرق دی. نو د دې لپاره چې د اصلي 2 رکعاتو چې پهله کم فرض شوي او د رستنی 2 رکعاتو چې وروسته فرض شوي د هغې په منځ کې فرق څه دی نو فرق یې په دې معلوم دی. 5 نمبر خبره دا مونځ چې دی د ورځې مونځ چې دی نو دا په پټه دی او د شپې مونځ په ښکاره دی. نو دا ولې دا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مونځ فرض کېدو نو نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې و. مونږ او تاسو ته خو مفت اسلام ملو دی اس تکلیف راته پې نه دی رسېدلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه به چې کله مونځ کو او کافران او مشرکان به پې خبر شو نو هغوی ته به ضرر رسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به ګندګي اچول لري به پې اچول صحابه به وهل منځونه ته به نه پرېښوده. نو بیا رسول الله مبارک د حرم شریف نه د یو صحابي کور ته لاړه. دغه صحابي نوم دی ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی. نو دغه په کور کې بدن نه مونځ کو. نو حضور صحابه ته وی تاسو د ورځې دا مونځ پټ کوئ چې کافران در باندې خبرېږي نه. نو د غزې کافرانو ته نو معلوم. نو د ورځې مونځ ځکه پټ راغلی چې کافران د صحابو نه خبر نشي او ضرر اون رسي. اوس خدا مسله نشته لیکن اوس هم دا حکم برقرار پاتې دی ځکه چې د شریعت حکم یوي. او بل دا چې مونږ او تاسو مونځ کوو چې دې ته سوچ کوو چې دا د ورځې مونږ پټ مونځ کوو نو دا ولې کوو په دې باندې خو ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. او د شپې مونځ په ښکاره دی ولې ماښام ټیم کې به مشرکانو شرابونه څکل نو خپل لوح او لعب کې به اخته و. نو حضور صحابه ته وی په زوره قرت وایي هغوی په خپلو مرداریو کې نښتي دي زمونږ او تاسو ته اړو فکر نشته. او د ماخستن او د سارې به ودو
نو ځکه حضور صحابه او ته په ښکاره مونځ کوئ. نو د شپې مونځ په ښکاره راغلی او د ورځې په پټه د دې وجې نه د جمعې مونځ په ښکاره دی اگر که ورځ ده، او د اختر مونځ په ښکاره دی اگر که ورځ ده. ولې؟ ځکه د جمعې مونځ په مدینه منوره کې فرض دی، او مدینه منوره کې خو اسلام مضبوطو، کافرانو صحابو ته څه ویلی نه شو. نو اگر که ورځ ده خو چې مونځ فرض شه نو په ښکاره دی. اختر مونځ مدینه منوره کې فرض دی، نو د ورځې دی او په ښکاره دی. د هغې وجه دا ده چې دلته د کافرانو نه یره نه وه، او دا باقي مونځونه خو مکه مکرمه کې فرض وو، نو هلته خو یره وه. شپږم نمبر خبره دې مونځ کې دا مونږ او تاسو چې مونځ کوو نو 4 حالته پکې بدلیږي. یو ځل ودرېږو، یو بیا رکوع ته لاړ شو، بیا سجدې ته لاړ شو، بیا قیدې ته. ملاسته پکې نشته، ډډوال پکې نشته، خپې غزول پکې نشته. دا نور حالت باندې چې سړی څنګه کېناستلی شي دا پکې نشته. دا ولې؟ وی دا ځکه چې سړی په مونځ ودرېږي نو دا فکر به کوي چې یا الله تا ما سره څومره احسان کړی، خدایه که زه دې په هغه مخلوق کې پیدا کړی وی چې همیشه ولاړي، نو ما خو تا ته څه ویلی نه شو. دا ونې چې څومره دي نو دا همیشه ولاړي، نو که همیشه ولاړ وی او جنت هم نه ملاوی دی، ثوابونه هم نه ملاوی دی، نو ما خو تا ته نه دی ویلي چې ما په انسانانو کې شمار کا. نو خدایا چې زه تا د دې عذاب نه بچ کړم چې همیشه به ولاړم، نو زه په مونځ کې قیام کوم چې ستا د دې نعمت شکر ادا شي. دغه رنګې رکوع ولې فرض شوه؟ دې خبرې ته اشاره ده. داسې مخلوق د الله پاک دی چې همیشه په رکوع دی. دا څاروي چې دي دا همیشه په رکوع دي. نو سړی به دا فکر کوي چې یا الله ستا خو داسې مخلوق هم شته چې همیشه په رکوع دی، نو که زه دې زناور پیدا کړی وی نو ما خو تا ته نه دی ویلي چې ما انسان پیدا کړ، بغیر سواله دې په انسانانو کې شمیر کړم. نو که زه په همیشه په رکوع وی نو ستړی به وم، ستومانه به وم، او نعمت به م راته نه میلاوېده. نو خدای د دې شکرانه ادا کوم. نو رکوع پکې فرض شو. او سجده چې ده بعض مخلوق د الله پاک داسې دی چې همیشه په سجدې پرتی. اوس مونږ او تاسو د خټکو د هندوانو ټیم را روان، دا ټول په سجده پراته دي که نه؟ د دې اړونه نشته. نو سړی فکر کوي چې یا الله ستا داسې مخلوق هم دی چې همیشه په ځمکه پراته، نو همیشه په ځمکه هم پراته، خلک په خپې مودي او جنت ورته نه میلاویږي، ثواب ورته نه میلاویږي. نو که زه د دغه مخلوق کې راوستی وی نو ما خو تا ته څه ویلی نه شو. نو خدای د دې شکر ادا کوم. نو سجده کوم. دغه رنګې قاعده د الله پاک داسې مخلوق هم شته چې همیشه په قیدي دي. دا چې کم لن لن بوټي دي، اوس تاسو به ټماټر کرئ نو ټماټر همیشه په قیدي دي. ګورئ نو خدایا که زه دې همیشه داسې مخلوق کې پیدا کړم چې زه هغه په قیدي وي، نو ما ته به ثواب هم نه میلاوېده، جنت به هم نه میلاوېده. نو د دې شکرانه ادا کړو. او بعض علما وایي رسول الله مبارک چې کله د معراج په شپه لاړه نو څه ملایکې ولیدي چې الله ته په قیام ولاړې وي، څه الله پاک ته په رکوع وي، څه الله پاک ته په سجدې وي، څه الله پاک ته په قیدې وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په دربار کې سوال چې یا الله دا څومره ثوابونه چې دی قیام والا ته ورکې، رکوع والا ته ورکې، سجدې والا ته ورکې، قیدی دا زما امت له پکار دی. نبی علیہ السلام دومره حریص، زما د امت عمر کم دی چې ثوابونه ډیر لري. نو الله ورته فرمایل ستا په امتیانو په مونځ کې 4 حالته فرض کړو. نو چې ودرېږي زما چې څومره ملایکې ما ته په قیام ولاړې دي او څومره عبادتونه کوي، د دې چې څومره ثواب دی ستا امت ته په دې قیام ورکو. او ستا امتی چې په رکوع باندې رکوع شي نو چې زما څومره ملایکې په رکوع دي او د دې عبادت څومره ثواب دی ما دې امت ستا امت له ورک. او چې ستا امتیان په سجده پروزي زما چې څومره ملایکې ما ته په سجدې پرتې دي او په دې عبادت څومره ثواب مرتب دی نو ستا امتیانو له په دې سجده ورکو. او چې په قاعده کینی نو زما چې څومره ملایکې په قاعده ما ته ناستې دي او دې عبادت باندې څومره ثواب مرتب دی نو ستا امت ته ما ورک.
نو د دې وجه نه دا څلور حالته دا په دې مونځ کې بدلیږي. نو د شپږو خبرو ته پکې خیال ساتئ. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد.